بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف 143 نمبر درس دی او دا زمونږ د علم الصرف اولین اخیری درس دی. د ملحق برباعي باز شروع دی. ملحق برباعي ما تاسو ته ویلو چې دا دوه قسمه دی، یا به ملحق برباعي مجرد وي یا به ملحق برباعي مزید فی وي. ملحق برباعي مجرد کوي نو د اوه بابونه دي، هغه اوه واړه بابونه هم ښه تفصیل سره د هغې صرف صغیر هم وکړه، په هغې کې هم بحث وکړو. بیا ملحق برباعي مزید فی چې دی هغه دوه قسمه دي، یا ملحق بتدحرجه وي د هغې بیا اوه بابونه دي، هغه هم پوره درسونه وکړو. او بیا یا به ملحق برباعي مزید فی دویم قسم چې دی هغه به ملحق به احرنجمه وي. ملحق به احرنجمه وي. د ملحق به احرنجمه بیا دوه بابونه دي. افعنلال لکه اقعنساس، او دویم نمبر چې دی افعنلاء لکه اسلنقاء دی. نو اول نمبر چې دی افعنلال لکه اقعنساس معنا ده ډیر بہت کبڑا ہونا، مطلب دا ډیر انسان چپړ کېدل، یا انسان چې دی دا سینا او مړی داسې روباسي، سینا او مړی راوښکل، دقې ته هم اقعنساس وایي. نو افعنلال په دې باب کې دا حمزه چې کوم شروع کې دی دا حمزه او د عین نه پس دا نون دی. دا وګورئ دا شروع والا حمزه او د عین نه پس دا نون، ٹھیک شو، او د عین نه پس نون او دویم لام زائد دی. دا دویم لام چې دی دا زائد دی، دا دویم لام، ٹھیک شو. حمزه نون او دویم لام دا زائد دی. نو په دې کې اقعنساسن کې دا حمزه وصل دته وایي، او د عین نه پس دا نون او دا دویم سین، اقعنساسن. نو دا یو سین ګوره. نو اوس موږ سره حروف اصلي چې دی قاف عین او دا اولنی سین دی، قاف عین اولنی سین، دا موږ سره حروف اصلي دي. نو اوس د افعنلال لکه اقعنساسن صرف صغیر وایو. اقعنسس فعل ماضی معروف، يقعنسس فعل مضارع معروف، اقعنساسا دا مصدر معروف دی. فهو مقعنسس دا اسم فاعل دی. نو دا هم لازم بابونه دي د دې نه د مجهول صيغه هم نه راځي، اسم مفعول هم نه راځي. الامر منه اقعنسس دا د امر صيغه ده، والنهي عنه لا تقعنسس نو دا د نهي صيغه ده. الظرف منه مقعنسس دا د ظرف صيغه ده. اوس دویم نمبر باب افعنلاء لکه اسلنقاء. دا افعنلاء دا حمزه چې دی اصل کې دا یا ده، دا اصل کې دی افعنلايون. نو دا بیا یو قاعده ده چې اخره کې دا الف زائد راشي کنه او دا غنه پس اخره کې یا وي، نو هغه یا په حمزه باندې بدلو. نو افعنلايون په ځای باندې موږ به وایو افعنلاء. او اسلنقاء چې دا اصل کې اسلنقايون. د دې معنی ده بیا دا حمزه د یا په اخره کې راغله، د یا نه مخکې الف هم دی، الف زائد دی. نو د دې الف زائد نه پس که یا راشي اخره کې، نو بیا به هغه یا د حمزه په ځای باندې بدلو، هغه به بیا حمزه کوو، هغه یا نه به مونږ حمزه جوړو. نو اوس دا قشان اسلنقايون هغه مونږ اسلنقاءن کو. نو د دې اسلنقاءن معنی ده چت سونا مطلب دا دی چې انسان الټا سملی، پشت پر سونا، یعنی انسان چې اړولې سملی، الټا سملی، یعنی دا خېټه چې دا ښکته کی او ملا چې دا بره کی اسمان طرف ته، نو دې ته موږ الټا سملاستل دا ټیک نه دي. دغه ته دغه وایي اسلنقاء وایي. نو دا افعنلال چې دی افعنلال دا ملحق به دی، او اسلنقاء دا ملحق دی. ملحق مطلب دا دی چې کم جوړ کړی شوی وي او چې د چا په شان جوړ کړی شوی وي هغه ته ملحق به وایي، ٹھیک شو. نو اوس په دې باب کې دا شروع کې دا حمزه ده، نو دام زائد ده. بیا د عین نه پس نون دی، د عین نه پس دا نون دی، دام زائد دی. او د لام نه پس د دې اخره کې دا لام دی، د دې لام نه پس یا ده. دا حمزه چې دی کنه حمزه دا اصل کې یا ده، نو دا یا زائد ده.
نو د افعلاء لکه د اسلنقاء صرف صغیر اسلنقا یسلنقي اسلنقاء اسلنقا دا فعل ماضی معروف یسلنقي فعل مضارع معروف اسلنقاء مصدر معروف فهو مسلنقن مسلنقن دا اسم فاعل دی الامر منه اسلنقي دا د امر صيغه ده والنهي عنه لا تسلنقي دا د نهي صيغه ده الظرف منه مسلنقا دا د ظرف صيغه ده نو دا زمونږ د ملحق برباعي پورا بیان ختم شو او الحمدلله زمونږ دا کتاب د علم الصرف پورا شو او دا علم الصرف کتاب ډیر لازمی دی ځکه په کتابونو کې لیکلي دي وای دا صرف چې دی علم الصرف دا د ټولو علومو مور ده نو چې مور وي نو بچي بیا راځي چې انسان په دغه باندې پوهیږي په صرف او علم الصرف باندې پوهیږي نو دا به ان شاء الله تر دور حدیث پورې په ټول عبارت کې به دا بالکل غلطي نه کوي او بیا چې ورسره علم النحو باندې ځان پوهه کی نو الحمدلله زموږ د علم النحو درسونه خو پوره شوي دي او اوس الحمدلله دا د علم الصرف اولین کتاب هم پوره شو ان قریب ان شاء الله موږ به د علم الصرف اخرین درس شروع کوو طریقه العصریه او ورسره عربي کا معلم دا ان شاء الله شروع کوو او د اخري سپاره د عامه سپاره ترکیب لفظي ترجمه او مختصر تفسیر وکاو ان شاء الله نو ان شاء الله دا کتاب سره مخ طریقې سره یادم کو او بیا د دې په مانو باندې ځان پوهه کو د دې سیغو او ان شاء الله دا کوشش کوو نور ته رسو دا د الله دین دی پیغمبر بل راځي نه محمد صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی دا دین ازدا کول او ټول دنیا ته رسول دا زما استاد ذمہ باندې الله پاک لګولې دا نو نن سبا ټول دنیا ته رسول خو آسان دي الله پاک دا میډیا راوخلې دا بس په میډیا باندې انسان خوري مهنت کوي ځان نه خورو باسي الله پاک دا ټول دنیا ته خوري نو په افغانستان کې پاکستان کې بیا دا شانتي په یورپ ملکونو کې دغه خلک استفاده حاصله زمونږ چې کوم پښتانه رونه خويندې دي نو دا دغه استفاده حاصله نو دا یو صدقه جاریه ده کومه پورې دا درسونه وی او خلک ته استفاده حاصله مونږ بمړو یو د دې اجر به الله پاک مونږ لراکې نو ان شاء الله اوس دعا کو او دعا نه پس دا ان شاء الله کتاب ختم شو بیا ان شاء الله بل کتاب بارکه مشوره کو او بل کتاب بشورو کو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين محمد وعلى اله واصحابه وآل بيته وذرياته اجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام دا کتاب ډیر په خیر خیریت سره تا په مونږ باندې ختم کو یا الله دا مونږ تخکل یاد کې او د دین محبت او عشق په زړونو کې واچي ټول کتابونه مونږ ته څومره دینی کتابونه دي دا ټول مونږ ته یاد کې علم الصرف علم النحو د منطق کتابونه تفسیر احادیث دا لغات کتابونه د ادب کتابونه یا الله دا ټول مونږ ته یاد کی او مونږ خپل عالمان کې با عمل عالمانم کې او د دین را په ټوله دنیا کې خور کې لکه څنګه چې نور نه ټوله دنیا کې فائدہ خوريږي رڼا خوريږي یا الله د قشان زمونږ نم په ټوله دنیا کې د دین رڼا خوره کې او یا الله د بی دیني دروازې بند کې د دین دروازې کولو کې او یا الله څومره زمونږ د ملګری ورونه خويندې د دې درسونو نه فائدہ حاصله خدای پاک خپل عالمان کې او خپل عالمان وي د هغه خپل شاګردان خپل عالمان کې او خدای د زمکو اسمانونو آفتونو نه حفاظت وکي او یا الله د زمکو د اسمانونو رحمتونو برکتونو دروازې په مونږ کولو کې او یا رب کریم یا الله یا رحمان یا رحیم د هر قسم آفتونو نه ناګهانه حادثونو حفاظت فرمای او یا الله څومره د زمکه او اسمانونو آفتونه دي مرزونه دي تکلیفونه دي د هغې نه حفاظت فرمای د زمکه اسمانونو رحمتونه برکتونه خوشحالیانو عزتونو او د صحتونو دروازې را باندې کولو کې زمونږ ټوله دنیا کې څونه مسلمانان دي خصوصا د فلسطین مسلمانان الله د هغې غیبي مددونه نصرتونه فرمای او خدای پاک موږ ته د خپل علم آسان کې د خپل دین راته آسان کې په دې راته د عمل کولو توفیق را نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین